السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو ټول ناول خو تاسو ته زه د عید الفطر چې کوم دی د هغې مبارکباد راکوم. الله پاک دې زموږ روژې چې کوم دی خپل په دربار الهي کې قبول او منظور کړي. نن تاسو سره یو اهم ټاپک من چې کوم دی هغې باندې خبره کول غواړم. حدیث کې راځي چې اسلام بنیاد چې کوم دی هغه په 5 څیزونو باندې. هغې کې اول کلمه ده، دویم نموز دی، دریم چې کوم دی روژه ده، څلورم زکات دی، پنځم حج دی. دې کې دا دوه چې کوم دی رکن داسې دي، زکات شو، حج شو، دا صاحب نصاب دی دپاره شرط دی، باقي چې کوم دی دا لازم دی. او زکات دپاره چې کوم دی هغه هم شرط دی، او حج دپاره چې کوم دی هم هغه صاحب نصاب چې کوم دی صاحب مال چې ورته وي نو هغه شرط دی. دې نه بعد چې کوم دی زکات او فطرانه چې موږ ورته سرسایه ویلی شو، دې کې فرق څه دی؟ دې کې صرف فرق دوم ته دی چې زکات چې کوم دی هغې دپاره کال تېرېدل چې کوم دی دا شرط دی، او فطرانه چې کوم د هغې دپاره وخت تېرېدل یا کال تېرېدل چې کوم دی هغه شرط نه دی. راځو د دې فرق باندې. زکات دپاره شرط څه دی؟ زکات داسې یو څیز دی چې مثال په طور کې نن 29 رمضان دی او یو کس سره چې کوم دی 1 लाख روپۍ چې کوم دی هغه مطلب هغه ته میلاو شو، مطلب د 1 लाख روپو هغه مالک شو یا د 50,000 روپو شو. کال دغه وخت باندې چې کوم دی په دغه تاریخ د اسلامي تاریخ په دغه وخت باندې به هغه خپل د پیسو حساب لګوي چې ما سره په دې وخت کې موجوده پیسې څومره دي. دې کې به دا نه ګوري چې یاره کال منځ کې هغه سره پیسې بېشکه چې هغه سره بیا کال کې منځ کې داسې حالات هم راغلي چې هغه سره 15,000 روپۍ راغلي، خو نه هغه به د هغې اعتبار نه کوي، بلکې هغه به د کال اخر ته د هغې ورځې اعتبار کوي چې نن ورځې ما سره څومره روپۍ دي. دغه موجوده وخت کې چې د سره څومره روپۍ دی به په هغه حساب باندې خپل د زکات چې کوم دی هغه به وباسي. زکات به بیا څنګه وباسي؟ د دې طریقه کار دا دی چې یو سړی دی هغه سره مثال طور کې 15 لک روپۍ دي، هغه باندې قرض دی، لکه هغه به خپل قرض ترې وباسي، څومره روپۍ چې بچ شوي هغه به په 40 باندې تقسیم کړي، مطلب څلوېښتم حساب چې کوم دی هغه زکات دی. اوس یو کس دی هغه سره 1,00,000 روپۍ بچت دي، نو هغه به تقسیم کړي په 40 باندې، نو دې نه تقریبا 2500 روپۍ چې کوم دی هغه زکات راځي. موږ مسلمانانو کې ډېره غټه غلطي دغه ده چې موږ زکات چې کوم دی هغې کې ډېر زیات چې کوم دی لکه موږ سست یو، بلکې نه هونې کې برابر یو. زکات نه ورکولو سره مال زیاتیږي نه، بلکې مال مزید کمیږي او پریشانیانې زیاتیږي، او مال چې کوم دی هغې کې نور مزید چې کوم دی حرامتیا راځي. د دې دقسې حساب دی. اوس چې کومه ورځ باندې سړی صاحب نصاب شو، کال هغه وخت کې چې مثال طور کې هغه سره 100 روپۍ ومي، نو هغه به هم په 40 تقسیموي، مطلب 100 کې 2.5 روپۍ دي، 500 کې 1250 دي، په 1 लाख روپو کې 2500 روپۍ چې کوم دي دا د دې زکات راځي. نو په دې کې موږ ډېر زیات چې کوم دی هغه سست یو. اوس فطرانه چې کوم دی، فطرانه شي شي د سرسایه داسې شی دی چې اوس مطلب ماله نن ورکول دي، نن نه مخکې چې کوم دی ما سره هېڅ شی هم نه و، زه لکه ما باندې سرسایه واجب نه وه، او نن ورځې کې ما سره 52 تولې چاندي چې کوم دی د هغې قیمت پوره شو، مطلب نن سبا 1,40,000 روپۍ د هغې چې کوم دی ریټ دی یا مقدار دی 1,40,000 روپۍ چې نن ما سره شوي، نو زه بالکل صاحب نصاب شوم، مطلب ما باندې سرسایه واجب شوه. که دا ما سره نی نو ما باندې واجب نه ده، نفل زه چې ورکوم د نفلي ثواب به ما ته میلاویږي. اوس دا سرسایه چې کوم ده او زکات چې کوم دی دا چا چله ورکول پکار دي؟ مین خبره دغه ځای کې ده. دا سرسایه چې کوم دا خپل د اولاد نه علاوه په هر چا باندې چې کوم دا سرسایه کیږي، خو چې مخکې سړي ته به کتلی کیږي چې آیا دا سړی په خپله خو صاحب نصاب نه دی، که ده باندې په خپله سرسایه واجبي یا زکات واجبي، نو دله به سرسایه نه ورکوئ. بېشکه که هغه کونډه ښځه ومي او هغې سره خپل 1,40,000 روپۍ وي، نو هغې باندې نه زکات کیږي او نه چې کوم دی هغې باندې سرسایه کیږي. که چا ورکړي لکه هغه صرف صدقات خیرات کې چې کوم دی هغه چلیدی شي، په سرسایه کې لکه د هغې چې کوم دی هغه فرض چې کوم دی هغه نه ادا کېږي، ثواب نه وځي، خو چې هغه باندې کوم فرض دی لکه هغه نه ادا کېږي. مثال طور کې لکه اوس د ماسخوتن مونځ دی، 4 رکعته فرض مونځ دی، او سړی د لاړ شي 8 رکعته نفل دی وکړي، 8 رکعته نفل ټیک ټاک ثواب به میلاویږي، خو 4 رکعته فرض مونځ چې کوم دی هغه باندې چې کوم دی باقي پاتې. ساده الفاظو کې چې کوم دی زه به داسې ووایم چې زکات او فطرانه. زکات باندې چې کوم دی یو کال تېرېده چې کوم دی د مال باندې دا چې کوم دی دا
شرط دې دپاره او فطرانه چې کوم د هغه د ورځې کوم د اختر د ورځ دا یو ورځ مخکې د هغې ورځې اعتبار دی چې په هغې ورځ یو سړي سره 1,40,000 روپۍ وي یا 1,39,000 څومره 52 تولې چاندي چې څومره مقدار جوړېږي د پیسو هغه چې کوم دی د هغې ورځې اعتبار دی نو هغه سړي باندې بیا چې کوم دی هغه به واجب وي. نو کوشش دا کوئ چې دې کې چې کوم دی سستي مه کوئ چې کومه ورځ تاسو سره 1,40,000 یا 39,000 روپۍ ستاسو لاس ته راغلی اسلامي تاریخ په ولیکئ او کال په هغې ورځې باندې به بیا حساب کوئ چې ما سره نن پیسې څومره دي هغې کې کته بره چې څومره راغلي هغه حساب به نه کوئ خو په هغې ورځې د کال نه بعد به حساب کوئ چې نن تاسو سره پیسې څومره دي د هغې به حساب کوئ تقسیم به په 40 ورکوئ څومره روپۍ چې دغه هغه به زکات ورکوئ ولې دا دغسې فرض دی لکه څنګه چې موږ باندې مونځ فرض دی دغسې زکات ورکول فرض دی ولې چې مونځ سره چې کوم د واقعي مونځ صلات واتو زکات مونځ سره چې کوم دی د زکات حکم راغلی